अस्सलाम वालेकुम ज़ैन तासु होस्ट मशाल खान नन बखबरी को इस्लामाबाद इंसिडेंट नबाद इलीगल सुमरा हम अफगान सिटीजन हूँ अगर सुमरा खल चिदे अफगान त वापस लाड़ू देना अलावा पाकिस्तान की या हर जे की इलीगल अफगान चिसुना सिटीजन्स दी अगुई त कारोबार की जे मिलाविदल या कोरोना आगिश्तल या दिन अलावा हम पहिस किस्मा कारोबार द पारा हुई त इजाजत निश्तरे और बलदारे ची सुमरा हम स्टूडेंट्स दी कम ची ग्रेजुएट ने दी या 4th सेमेस्टर की 3rd सेमेस्टर की नो अगुई ता लग मोहलत वर की अगुई खपल स्टडीज कंप्लीट की पदे वो खबरें कम सर प्रोग्राम के बाखबर खबरियाल सही तबीर शाम मौजूद है मेहरबानी कबीर सिर्फ इस्लामाबाद इंसिडेंट बाद उस पूरी सुमरा ची इलीगल अफगान सिटीजन्स दी अगुई वापस अफगानिस्तान तवासुल शो मशाल डेरा मनना टोल डुमने बजदावम जे सुमरा दर्दे दमा पोरे दर नन वरज पोरे खो नन वरज खो पते न शमी साहब बोले जक डेटा बे अपडेट कीगी खो दर परुना पोरे चे कम देनो 9.5 लाख गैर कानूनी अफगानियान चे कम दे आगा खपल मुल्क अफगानिस्तान ता लेगले शवी दी तासु द इस्लामाबाद द पेखना बाद खबर होका चे लका इस्लामाबाद की कम पेख शे हो यकीनन चाहिए कि आगा कस हो चे कम दे लका बेसिकली द अफगानिस्तान नो पाकिस्तानी खो चूँकि ट्रेनिंग और दा हर से कम देनो आगा अफगानिस्तान की शवी और नोर पिला तहकीक जारी दे नोर खबर मख तराजी खो खबर द गैर कानूनी अफगानियानो दानो अलागेन बाद द इस्लामाबाद द पेखना बाद सिलसिला मुंगा उकतल चियोजल ब्या दुमरा तेज अशवा चिला कमुंगा 13 वर्ष खबर कोला चिरा गा सिलसिले बिखी पते न लगी सुमरा खलक जी ओस ब्या यो लेनु न लगे द ब्या चे कम देनो अफगानियान वापस खपल मुल्क रवान शो सुमरा खलक तली दी ما هو څنګه تاسو ته خبرو که چې 9.5 लाख خلک تللی دي خو نن ورځ ځکه نه شوي صاحب ویل چې ډیټا اپډیټ کیږي کنه ورسره چې اپډیټ کیږي بیا موږ کتونکو ته خپل خبر شریکو تاسو خبرو کا د غیر قانوني افغانیان د کاروبار او د دې بده ګره په دې کاروبار او په دې شینو باندې مخکې هم بندیزو خو اوس په سټریکټلی د وفاق لخوا د صوبې لخوا دغه بندیز رالو کچا سره په دکان کې غیر قانوني افغاني گیر شو چې لکه مطلب کار ور سره کوي لګیا دی یا داسې خپل ذاتی دکان وي یا چرته پکړای کور کې اوسېږي چا ولا کور ور کړی نو لکه په دې ټول اوورال باندې به قانوني کاروایی کیږي که فرض کو ما ولا کور ور کړی زما خلاف هم کاروایی کیږي نو لکه پاکستاني د هم د قدم نو چتای چې یا ولا پناور کی یا ولا کور ور کی زمونږ رونه دی مونږ چې خبره کوو خلکو چې الریډي پارټنرشپ دی خلکو سره پاکستان سره په دې باندې مشال خبره کوم د چا سره چې پارټنرشپ ته دا خلاف بم کاروي کیږي ما خو ورته خبرو کا کنه چې لکه په دکان کې یو کس په مزدوري باندې کار کوي د مالک سره نو هغه مالک خلاف بم کاروي کیږي نو چې د مالک خلاف کاروي کیږي نو پارټنرشپ خو ډیره غټه خبره ده نو پارټنرشپ خو بیخي ختم کورونه بیخي ختم صحیح کرای باندې ورکول هغه بیخي ختم په دکان کې چا سره کار کول هغه بیخي ختم هر یو شیز ختم اوس په یو سخت اقدام روچت شو او مونږ وکتل چې تاسو ګوري کنه د افغانستان او پاکستان مثلا حل کېدو والا نه ده مونږ مخکې د امیدونو چې دا مسله به حل شي نن به کینی سبا به کینی دا خبره به کی دا بارډر به کولو شي تجارت به روان شي تاسو ګوري د تجارت نه مطلب غټ شي سشته ده تجارت باندې ټول ملکونه روان دي چې یو بل ملک سره تجارت کوي نو تاسو ګوري تجارت نه څومره متاثر شو کغه د افغانستان نه کله پاکستان د بارډر وګوري چې لکه مطلب یو سل صد پاسه څومره ورځ شي چې دغه بارډر باندې د پاکستان په تاریخ کې په پیل ځل دغه بارډر دی چې دومره موده لا بندې نو لکه دا د افغانستان سچويشن او د پاکستان سچويشن لکه ماته سټیک نخ کاری ځکه چې مخکې مونږه بدا قتل چې افغانانو باندې با د افغانانو خبره هم ټیک ده یو له حاصره چاګي ویل چې مړه بس سکیورټي فورسز پولیس برالو مونږ ته ویل چې تاسو لاړ شئ بیا باغ نه ښکاري خو څنګه شي ختم شو اوس غنټه به غنټه نیمه غنټه اچانک چاپی دي اوس با اچانک چاپی وهي مطلب په زور زبردسته به وباسي نو هغه سلسله چې کم نه نو ختم شوی صحیح اور دین علاوه چې سټوډنټس دي هغه س صورتحال دی ډیګری ویریفیکیشن یا ایون صدا سے اطلاعات هم راځي چې خلکو ایون چې ګریجویټ شوی هم نه وي یا فائنل سیمستر کې وي یا 4 سیمستر کې راغی چې د خپل ملک ته واپس ولېګل بالکل مشال ډېر ښه سوال مو کو په دې باندې ما پرون لک شانتي ویلا کړه خو چون کې ویلا کې ځان له خبرې کول ډېر ګران کار دی دا ماته پرون بل پرون س کسانو افغانیان رونو زمونږه اګي میسج کو چیرې مونږ دلته ملکن یونیورسيټي کې فائنل د چا فائنل سیمستر دی د چا سلورم سیمستر دی د چا دریم سیمستر دی مونږ ته د پاکستان دومره مقرره کې چې مونږ د خپل سیمستر یو کو مطلب دی خبر د پاتاست اپروچ وکړو چې زمونږ आवाज اوچت کړي اوکے صحیح
مونږه ګوره مونږ د خپل سټوډنټانو په افغانستان کې زموږ سټوډنټانو مونږ د یوازې مونږ چت کړو دا زموږ فرض دی چې مونږ به आवाज اوچتو چې کم आवाज دی حق مونږه وای مونږ له دومره مقرره کی چې مونږ خپل سیمستر کمپلیټ کړو مونږ خپل ملک افغانستان ته ګوري اګي دا وای چې لکه دا نه اتم کلاس ته نه ووم کلاس ته نه شپږم کلاس ته چې سړی پرېږي دی ولاړ شي نو دا بالکل سرټیفیکیټ به والي زیبه مسله نه جوړي سیمستر ډېر غټ شیز دی د یونیورسيټي سبق دی مونږ په لکونه روپۍ ورکړي مونږ پلارانو لکه مطلب را لېږلي یو سبق د پاره مونږ ته دومره مقرره کی چې مونږ خپل سیمستر مکمل کو سیمستر نه بعد چې مونږ لاړ بشو خپل ملک مونږ د خپل ملک نه انکار نه کو خو چې مونږ دومره ډیګري والو چې سبا مونږ چرته بل ځای کې اپلای کوو چې مونږ خودلې شو کنه یو خو اګي په خپل دغه وایي چې یو خو افغانستان کې سشته دی نه تعلیم الډی بند دی روزګار نشته صحت نشته هر څه نشته دلته داشته تعلیم چې کوم مونږ دلته نه مونږ وباسي نو مونږ به الته کې سکو په افغانستان کې به مونږ سکو بیا بل اګي دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم لکه ای سی سی کارت والا پی او آر کارت والا په دې باندې مونږ ته ایڈمیشنز ملو شوی نو موږ د هغې ډاکومنټیشن دپاره پېښور ته رالو نو چې څه ملګري زموږ پېښور ته راله ډاکومنټیشن کلیر کولو دپاره د ډاکومنټیشن کلیر کولو هغې یې کلیر کړ مطلب ډاکومنټیشن کلیر کولو ته پرې نه ښوده هغې یې ګیر کړه ډیپورټ یې کړه باقي د هغې ماته تصویران ولېږل چې کوم لکه د هغې هغه ډیپورټ شوي دي او دغه شوي دي لېږلې شوي دي نو لکه مشال هغې وایي چې لکه اوس موږ د خپلې ویرې لکه پېښور ته هم نه راځو خپل ډاکومنټیشن کلیر کولو دپاره هم نه راځو ځکه چې ډایرکټ هم نیسي او ډیپورټ کوي هم نو لکه خیر دی په موږ دې رحم وکړي او دومره رحم دي وکړي بټ حکومت ته صرف دونه اوس فی الحال پکار دي چې کوم سټوډنټس دي دوی ته د لږ ټایم ورکړي ځکه چې د ګریجویټ شي زه بیا هم څه خبره اوس نیم تعلیم نه چونکې هلته هم ایجوکیشن انسټیټیوټ پکار ده ګوره مشال چې په څه باندې خبره کول پکار وي نو پکار ده چې ورکړي ولې ګوره الریډي د ډیټا خو یونیورسيټي کې پرته ده کنه نو دونه پیسې دونه ټایم هغوی خپل انویسټ کړی دی تاسو چې کله ایډمیشن ورکول یا خو به هم د سټارټ نه بیخي ایډمیشن نه ورکولو بس د وخت سره به هم ویلو چې را موږ نه ورکوو ایډمیشن خو چې کله تا ایډمیشن ورکو تا په پی او آر کارډ ټیک ده هغه کارډونه اوس ختم شوي دي هر څه پکې تلي ډیټونه خو چې تا کله ایډمیشن ورکو نو پکار ده چې ته بیا په هغې باندې ودرېږې ها نوي ایډمیشن یې مه ورکو نوي ایډمیشن بند کړه خو چې کم زاړه دي هغه پرېږده چې هغه ډګریانې مکمل کړي بیا بېشکه ولېږه که نه صحیح نو دغه صورتحال دی د افغانستان او د پاکستان صحیح ډېره مننه کبیر صاحب د وخت راکولو امید کوم تاسو به زموږ پروګرام خوښ شوی خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ لایک فالو اور شیر کړئ نیکسٹ پروګرام پر اجازت غواړم د لوی الله په امان